بدعت په لغت کې څه ته وایي؟ ار ناشنا کار ته. بدعت په لغت کې څه ته وایي؟ ار نوي کار ته، ار بې نمونې کار ته، ار ناشنا او عجیبه کار ته لغت کې بدعت وایي ناشنا. اصطلاح کې بدعت څه ته وایي؟ ار هغه کار چې الله او د الله نبی د هغې حکم نه کړی، صحابه او تابعین او تبع تابعین په هغې عمل نه کړی، زه ته کو ثواب ورته وایو، په دین کې داخلو، دې ته بدعت وایي. دا ګمراهي ده او دا ناروا کار دی. الله دې ته مسلمانانو ساتي. او عوامو کې دومره صلاحیت نشته چې بدعات راوباسي. عوام رسم و رواج ایجاد کوي. رسمونه رواجونه دا د عوامو ایجاد دی او بدعات دا د مولا سړي ایجاد دی. مولا یو ځل بدعت مارکیټ ته راوباسي، بیا په جګړه عوام کوي، غیرت په عوام کوي، سرونه په عوام ماتي. یو مولا هغه چرته یو ځل د دې مونږ چې ختم شنو دا دی به د صدقې مدقې ته او لکه داسې د سرسایې ته او د آړې ته او دې شي ته به لږ پته مناستو، نو سنت به په موسله کول. کني د الله د پیغمبر طریقه دا ده چې فرض وکړې سنت له کور ته لاړ شه، لږ ساعت پسې وکړه، لږې خبرې منځ کې وکړه، فرض پسې فوراً دا سنت کول ټیک طریقه نه ده. نو هغه چې د سنت نه پس یو ځل دوله سجد کړي دي، دعا یې کړې ده، مولا مړ شوی دی. په دې علاقو د هغې نه دومره دین جوړ شوی دی چې په دې پیسکاړو کلي کې په 3.5 غنټې مناظره شوې ده چې سنت نه بعد دعا شته او که نشته. او هغه مولا نه داسې سرمن ایستې ده چې خلک هم نن یاد ساتي. 3 غنټو باس کې هغه سره د چون کې چنانچه الله کې لحاظه نه علاوه هېڅ شی نه و. نو عرض دا دی چې بدعات دا علما ایجادوي، عوام پې بیا ځان مړ کوي، او رسم و رواج دا عوام ایجاد کوي.